وکي او دا غره کم د جهنميانو خوراک چې شي دي په قران عظیم شان کې په روایتو کې د دې ډیر زیات تذکره ده ولې د انسان ته د خوراک ضرورت پیښیږي په دنیا کې هم په جهنم کې هم په جنت کې هم د جهنميانو خوراک چې په قران عظیم شان کې راغلي دي الله پاک فرمای ولهم فيها لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا جهنميان چې کله وژسي یا تژسي الله پاک فرمایي چې دی ته به یو د څښو شی نور کول کیږي او نه به دی ته یخ شی ورکول کیږي الا حمیما وغساقا دی ته به ګرمې اوبه او غساق ورکول کیږي ګرمې اوبه به ایشېدلې غوټکېدلې اوبه وي او دغه غساق چې دی دا د جهنميانو د بدن هغه پیپ هغه زوي دا ته وایي دا به د جهنمي څښاک دا به جهنمي خوري او د جهنمي خوراک چې دی شجره د زقوم ده د زقوم یو قسم درخت ده چې دا به ازغیان لري او جوزان به لري او دا ډیره بدبویناکه ده او دا چې دی ترخام ده ډیره ترخه ده دا به د جهنمي خوراکي په آیات شریف کې راځي الله پاک فرمای وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم چې دا جهنميانو ته به وروچشل سي دغه ایشېدلې اوبه په بل آیات کې راځي چې دا غساق به دې ته وروچشل سي یعنی دې ته به د څښاک دپاره ورکول سي فقطعوا امعاءهم دا به د دې کلمې ورپرېږي یعنی دونه سخت ګرمې به وي دونه ترخې به وي چې د جهنمي د نس کلمې دا به ورپرېږي په بل آیات کې الله پاک فرمایي وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ چې کله جهنميان په جهنم کې تږي سي جهنمي شخص انسان ته هغه ټیم معلومیږي چې انسان جهنمي دی چې کله پر انسان مرګ راسي چې مرګ راسي د آخرت آثار د انسان مخ ته ښکاره کیږي چې زما مخکنی کم راتلونکی ژوند چې دی هغه به څنګه انسان د خپل اندازه ورکوي ولې که څوک نیکې فرشتې په ښه ښایسته شکل کې راځي د روح قبضوي او په ډېر اسانه طریقه باندې د روح قبضوي او که انسان بد عملی العیاذ بالله یا کافر یا منافق نو فرشتې په ډېر بد شکل راځي او ډېر په تکلیف چې دی د روح دا قبضوي لیکن دا د دنیا انسانان نسی محسوسه کولای اوس په دنیا کې که څوک یو چاته وګوري د هغه زکندن سختي انسان دا نسی ویلی چې دا بد عملو یا په دنیا کې که څوک وفات کیږي بیا انسان هغه ته وګوري د هغه زکندن اسانه دی انسان پر هغه دا حکم نسی کولای چې دا چې دی نیک عملو ځکه دا پټ رازونه دي دا د دنیا چې دا دارالعمل ده او آخرت چې دی دا دارالجزا دی د آخرت چې کوم حالات دي هغه الله پاک د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک په واسطه باندې بندگانو ته بیان کړي دي لیکن انسان د هغه مشاهده نسی کولای الا ماشاء الله به طور د کرامت کوي انسان د هغه مشاهده وکړي نو ځکه چې کله جهنمي شخص مړ کیږي په حالت د زکندن کې به دا تږي ډېر بې انتها به تږي او تنده ډېر زور غواړي دا موږ ته معلومه ده او په میدان د محشر کې به دا جهنمي ډېر تږي او دغه رقم په جهنم کې به هم ډېر تږي او بیا به دا جهنم فریاد وکړي چې اوبه 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 یو وخت به فرشتې د جهنم فرشتې چې کوم ملایکه ورته وایي هغه به توجه نه ورکوي بیا به څو کاله بعد ورته وایي څه وایه دی به ورته وایي زه تږی یم دا جهنم یم به ورته وایي ما ته اوبه راکړه نو ده ته به اوبه ورکول سي دا اوبه به ایشېدلې اوبه وي ماء حمیم به وي او غساق هغه د جهنميانو پیپ هغه د جهنميانو د بدن ژړې اوبه چې د زخم څه بیل کېږي دغه اوبه به وي چې کله دی دا اوبه مخ ته ورنږدې کي دا به دونه تیزي دونه بدبوداره به وي چې دا د مخ پوستکی به په دا اوبو کې وینې سرایله به سي بیا به هم دوی مجبور دا اوبه به وچشي چې دا اوبه وچشي دا اوبه به د دې د نس په نس کې چې کم شان دي دا به ټوله د باندې راوځي دونه تیزي به لکه تیزاب نس به ګرته وربلي او دا رقم په یوه آیات کې الله تبارک وتعالی فرمایي فالذین کفروا قطعت لهم ثياب من نار کومو کسانو چې کفر کړی دی الله پاک په جهنم کې دی ته د اور کپړې ور واغوندي يصب من فوقهم رؤوسهم الحميم
د دې پر سر به دغه حمیم اوبه ور واچول سي او دغه اوبه به د دې دماغ ته ورسیږي، د دماغ څخه بیا د دې نس ته ورسیږي. یسهر به ما فی بطونهم، د دې په نس کې چې کم شیان دي دا به ټوله ویلی سي او د باندې به راوځي او د دې پوستکي به په دې سره ویلی سي. نو الله پاک دې زموږ ته حفاظت وکړي. په روایات کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي چې دا کم غساق دي، دا د جهنم پیپ چې کم جهنمي ته ورچشل کېږي، وایي دا دونه بدبوداره دي چې کچیرې د دې سه یوه بالټۍ وسو لغه په دنیا کې توی کړل سي ټوله دنیا به چې دی بدبوداره کې. دنیا څونه غټه ده، څونه غټه ده دنیا. د دنیا الله پاک چې جوړه کړې ده یوه حصه یې خشکې ده، 3 حصې اوبه دي. دا خشکي څونه غټه ده، صرف یو پاکستان څونه غټ دی. بیا دا رقم دا نور مځکې راواخه چې یوه باټلۍ دغه د غساق اوبه، یعنی دا د جهنمیانو پیپ او د بدن ژړې زوي اوبه دا په دنیا کې توی کړل سي، دا به دونه بدبوی داره، دا به ګرد د دنیا بدبوناکه کی. نو الله پاک دې زموږ تاسو حفاظت وکړي د جهنم څخه. دغه رقم په روایاتو کې راځي چې په جهنم کې به نورې سزاګانې لکه ماران لړمان. د جهنم یو مار به دا د بختي اوښ د څټې په شانتي او دا به چې کله جهنمي وچیچي جهنمي ووي، دا به جهنمي به 40 کاله د دې درد محسوسوي. او د جهنم چې کم لړمان دي دا د خچرو په شان دي. خچر هغه د خره په شانتي یو حیوان دی. وای دا چې انسان وچیچي د انسان به د دغه درد احساس چې دی 40 کاله چې دی دا محسوسه کوي. دونه سخت عذابونه د جهنم ده. او په جهنم کې تنگ تنگ ځایونه هم شته. الله پاک فرمای اذا القوا مکانا ضيقا مقرنین دعوا هنالک ثبورا، چې کله د جهنمی وتړل سي او بیا په یو تنگ ځای کې واچول سي، دی به په هغه ځای کې د هلاکت دعا کوي، یا الله پاک مرګ راکړي، یا الله پاک مرګ راکړي، یا الله پاک مرګ راکړي. لیکن په جهنم کې مرګ نسته. مخکې موږ وویل چې کله الله پاک فیصله وکړي جهنمیان جهنم ته ولاړ سي، جنتیان جنت ته ولاړ سي، فرشتې به د یو پسه د یو حیوان په شکل کې یو حیوان راولي او دا به د جهنم او د جنت په مابینځ کې چې دی حلال کې. جنتیان به هم پوښتنه وکړي چې دا څه شي وو او جهنمیان به هم پوښتنه وکړي چې دا څه شي وو. نو دوی ته به وویل سي چې دا مرګ و چې تی ته په دنیا کې راکړي، د نن بعد به تی ته مرګ نه راځي. نو جهنمیان ته به مرګ نه راځي، قسمه دونه سخت عذابونه پر جهنمیانو راځي. علامه ابن کثیر رحم الله فرمایي یو روایت را نقل کړی دی چې جهنمیان به په جهنم کې په دونه تنگ ځای کې واچول سي لکه یو میخ چې په دیواله کې په زوره ټکول سي. څونه تنگ دا میخ په دونه تنگ ځای او تنگ ځای کې انسان اوسېدل دا انسان دپاره ډېر سخت دی، ډېر تکلیف دی، ډېر مشقت دی. الله پاک ته موږ وساتي. نو په دې وجه چې د جهنم او د جنت تذکره دا د انسان دپاره ډېر ضروري ده. همیشه به انسان جهنم هم په یاد ساتي، جنت به هم په یاد ساتي. ځکه چې انسان جهنم او جنت په یاد وساتي بیا به انسان غلط عمل نه کوي، بیا به انسان عبادات نه ترک، عبادات به نه پرېږدي او بیا چې د انسان به کفر نه کوي، ګناهونه به نه کوي او خپل عبادت ته به متوجي، غفلت به نه کوي. او د جهنمیانو بدن به ډېر غټ. په روایت کې راځي چې د کافر د وژو مابینځ په دونه غټي چې یو سړی پر آس پوري بیا 3 کاله چې دی 3 ورځې په سپیډ روان دي، دا به څونه غټه علاقه څونه غټ مسافت وي. دا د کافر د وژو مابینځ به دونه غټي او د کافر یو غاښ په جهنم کې دونه غټي لکه د احد غر او د کافر ژبه په جهنم کې د عذاب د وجې څخه دونه راوتلي، څو پرسخه به غوړېدلي، 40 پرسخه دا به غوړېدلي او خلک به په دې کې خیږي ولویږي. نو دا هم ډېر غټ عذاب دی. او د کافر یا د جهنمي دا اندامونه به ولې دونه غټي؟ دا په دې وجه چې دی د عذاب ښه محسوسه کړي، دې ته د عذاب شدت ښه ورسیږي او دې ته ښه عذاب په ښه طریقه سره ورسیږي. دا ولی جهنمی ته الله پاک ولی دونه سخت سزا ورکوي، ولی دونه سخت عذاب ورکوي؟ ځکه چې دی په دنیا کې
کفر کړی و یا په دنیا کې ګناهونه کړي وه. مخکې موږ ذکر وکړي چې ایمان دا سبب د دې ګرځي چې انسان د ابد الابد جهنم څخه بچاو کی، لیکن اعمال صالحه دا د دې سبب ګرځي چې انسان بالکل د جهنم څخه خلاص کی. چې انسان ایمان راوړي او د ایمان سره اعمال صالحه وکي، یعنی حرام وګڼي، د حرام څخه ځان وساتي، د مکروهاتو څخه ځان وساتي، او د الله پاک فرایض او واجبات او سنتونه مستحبات دا په ځای کی، دا به الله پاک د جهنم د عذابو څخه ساتي او هغه د جنت نعمتونه به ورکوي چې مخکې موږ د هغه تذکره کړې. نو الله پاک دی